مقام قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا د دې ترجمه هغه کوي او دا بالکل غلطه ترجمه کوي. څنګه کوي؟ وای قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں. خود دا لفظ خود چې په ترجمه کې راایستل دي دا د یو ګنده عقیدې د اثبات دپاره، حالانکه د قرآن ترجمه نه ده، د ځان نه یې کړې ده. یاد وساته دا ترجمه کون الرسول علیکم شهیدا، د شهیده معنی کوي نګهبان او ګواه. نو دا نگہبان او گواہ ترجمہ کول په کې غلطه کړل. ولا عالم غیب معنی کوي اور نه یې کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں. دا لفظ دا آپ چې ترجمه کې راایستل دي دا د قرآن ترجمه نه ده، د ځان نه یې راایستل دي. مولانا صاحب دا خبرې تاسو واورېدلې. مولانا صاحب د امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه په ترجمه کنز الایمان کې په بعض ځایونو باندې اعتراضات کوي. وای دلته کې لفظ د نگهبان راوړی او ځان نه راوړی، دلته کې لفظ د آپ راوړی او ځان نه راوړی، او دلته کې لفظ د خود مختار راوړی او ځان نه راوړی. دا ترجمه غلطه ده. مولانا صاحب دا خبره خو به لږ سیټ ته کړو. زه تا نه پوښتنه کوم چې کله ته ترجمه کې ستا شیخانې ترجمه کوي، ستا استادانې ترجمه کوي، ستا مشرانې ترجمه کوي، تاسو چې کله ترجمه شروع کوئ نو دلته وایي بسم الله شروع کوم په نوم د الله. ما ته دا ووایه چې دا تاسو وایه شروع کوم، دا شروع د قرآن د کم لفظ ترجمه ده چې تاسو یې کوئ؟ ستاسو مشران یې کوي، ستاسو استادان یې کوي، ستاسو شیخان یې کوي، ستاسو اکابرینو دا ترجمه کړې ده چې شروع کوم لفظ ترجمه د قرآن د کم لفظ ترجمه ده. داسې ما سره زرګاو مثالونه دي چې زه تا ته ښودلی شم چې تاسو یې د ځان نه کوئ. نو دلته کې ته په اعلیحضرت صاحب په ترجمه پوه شوی نه یې، تو اعلیحضرت صاحب باندې د اعتراض کړی دی. یو اعتراض دی د اعلیحضرت صاحب باندې دا کړی دی چې اعلیحضرت صاحب وایي قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا. یو خو دا قرآن صحیح وایه، ضره څه دي؟ دا ضره دی. او ملا علی قریر رحمه الله په فتوا باندې چې هغه وایي کوم سړی د قرآن لفظ بدل ووایي، خطا ووایي، ښځه پې طلاقه ده او ایمان نه خارج دی په دې باندې. ضر قرآن لفظ نه دی، نه د عربی لفظ دی او نه چې کوم دی په عربي کې داسې لفظ شته، نه په حدیثو کې د دې څه اجازه شته چې دواد په ځای چې کوم دی زواد لفظ وایه. اول قرآن یې زده کړه بیا وروسته ترجمې ته کښېنه. دلته کې ته دا اعتراض کوې چې قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا، چې اعلیحضرت صاحب وایي چې دا خود مختاره لفظ چې دلته کې راوړی چې زه مالک خود مختاره نه یم، خود لفظ چې راوړی دا د ځان نه راوړی دی. اول خو مولانا صاحب ته د اعلیحضرت صاحب په ترجمه پوهېږي نه، بل دلته کې اعلیحضرت صاحب چې کله دا لفظ د خود راوړی دا یې دپاره د دفع د اعتراض راوړی دی. اعلیحضرت صاحب ترجمه دا تفسیر ته متضمنه ده، بهر نه چې کوم اعتراض واقع کېږي د هغې پیله نه ورله اعلیحضرت صاحب جواب کړی وي. دلته کې یو اعتراض د دفع دپاره اعلیحضرت صاحب لفظ د خود راوړی دی. هغه دا دی که مخکې مونږ ووایو چې قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا، چې زه مالک نه یم د نفع او د ضرر نفي مونږ وکړله، وروسته په الا ماشاء الله باندې چې کوم دی مونږ اثبات کو. مخکې نفي وشوله دلته مونږ او وروسته اثبات کو، دا خو بیا تناقض واقع شو. د دې اعتراض د دفع دپاره اعلیحضرت صاحب لفظ د خود مختاره راوړی دی. لفظ د خود راوړو نه دا اعتراض یې ختم کو چې زه مالک نه یم، په خپله خود مختاره نه یم چې څه راکوي رب کائنات یې راکوي. چې که ما ته علم میلاو دی الله را کړی، که ما ته اختیار میلاو دی الله را کړی، نو چې څه راته میلاو دي کله چې الله وغواړي نو ما ته اختیار بیا شته دی. دلته کې دا اعتراض واقع کېدو، د دې اعتراض د دفع دپاره چې کوم دی اعلیحضرت صاحب خود مختار لفظ راوړی دی. خو ستا غوندې جاهل به په دې معنی باندې پوهېږي څنګه؟ هغې دپاره خو علم غواړي، تا سره علم شته دی نه ته د علم نه خالي. دا ما سره بیان القرآن په لاس کې دی. دا څنګه ترجمه کوي چې ستا مشر د تے واوره، دا وایي قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے ذات خاص کے لیے. دلته کې دم چې دا لفظ خود راوړی دی، که اعتراض کې خپل په مشر باندې وکړه چې تا دا خود لفظ ولې راوړی او دا خاص لفظ دې ولې راوړی، دا د قرآن کریم د کم ټکي ترجمه ده. پهله خپل د مشر ترجمه وګوره، بعد کې بیا په اعلیحضرت صاحب باندې اعتراض کوه. ته په تعصف کې دومره تللی چې خپل مشر باندې دې اعتراض کړی، دا په اعلیحضرت صاحب باندې اعتراض تا نه دی کړی. ستا مشر په خپله د لفظ د خود هم لیکلی او خاص هم لیکلی دی، نو ستا د مشر بیا د قرآن د کم ټکي ترجمه کړې ده خود او خاص. او دویم اعتراض ته ده چې اعلیحضرت صاحب د شهید معنی نگهبان راوړی او دا یې د ځان نه راوړې ده. اصل کې اعلیحضرت صاحب چې نگهبان لفظ راوړی دی
دی د ځان نه راوړي خو ته په ترجمه باندې پوهېږي نه. دلته کې یو دفع د اعتراض دپاره اعلیحضرت صاحب چې کوم د نگهبان لفظ راوړی دی هغه دا دی کله چې شهید په سله کې علا راشي دا دپاره د مخالفت راځي. او دلته کې نبی علیہ السلام خو خپل امت خلاف به ګواهي نه ورکوي بلکې خپل امت دپاره به ګواهي ورکوي. نو چې امت دپاره ګواهي ورکوي صاحب د روح المانی هم دقه معنی راغستې ده چې شهید به معنی الرقیب، رقیب نگهبان ته ویلی شي. منجد وګوره او منجد کې وایي شهید به معنی حاضر او ګواه چې دا د اهل لغتو معنی ده. او صاحب د روح المانی هم دقه معنی راغستې چې رقیب به معنی نگهبان. نو اعلیحضرت صاحب ترجمه د ځان نه ده کړې بلکې تا تفاسیر نه دي کتلي، تا منجد نه دی کتلی، اهل لغت دې نه دي کتلي. نو راځي په اعلیحضرت صاحب باندې چې کوم دی اعتراض کې ته په اعلیحضرت صاحب په ترجمه پوهېږي نه غریب. بل اعتراض تا په دې باندې چې ولا اعلم الغیبه اعلیحضرت صاحب دلته کې چې کوم دی لفظ د آپ راوړی دی نو دا لفظ د غلط راوړی دی. یاد وساته ته چې وایې چې دلته کې لفظ د آپ راوړی دی ته خپل مفسر وګوره. مفسر دیوبند ستا مشر اشرف علي تھانوي په بیان القرآن کې څنګه ترجمه کوي تا ول د دې ترجمه واوره دا بیا یاد وساته. دا وی ولا اعلم الغیبه اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں. ته چې وایې حضرت صاحب لفظ د آپ راوړی ستا د مشر لفظ د تمام راوړی دا کم ټکي ترجمه ده کړې ده. ته که په حضرت صاحب باندې اعتراض کې چې دا آپ لفظ د کم ځای نه راوړی دی پهله ته خپل د مشر نه پوښتنه وکړه چې دا تا لفظ د تمام د کم ځای نه راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې نه د دې نه دا ثابته شو چې نبی علیہ السلام ته نه عطایي د غیب علم او نه ذاتی د ذاتی خو موږ هم قایل نه چې نبی علیہ السلام ته ذاتی نبی علیہ السلام ته هیڅ څیز هم ذاتی نشته دی. هر څیز چې ورله ورکړی دی الله تعالی ورکړی دی. او بل دلته کې خو د غیب د علم نفي نه ده دا بلکې د دعوی نفي ده. خو ته غریب په ترجمه څه پوهېږي دلته کې د علم نفي نه ده شوی بلکې دعوی ولا اعلم الغیبه دلته کې د دعوی نفي ده نه د علم نفي ده. دا خو لا پرېږده او چې چاته تاسو حکیم الامت وایي که نه د هغې د ترجمې یو ځای درته ښیم ډېره مذهب وکړي دا ته واوره. دلته وګوره دا ستاسو مفسر دی ته چې د خپل د مفسرینو چې کوم هغه مناقب بیانې دا اوس وګوره. دا وی ان تذبحوا بقرة ان تذبحوا بقرة معنی څنګه کوي کہ تم ایک بیل کو ذبح کرو تاسو یو غوی ذبح کوي. د موسی علیه السلام هغه واقعه را ذکر کوي تاسو یو غوی ذبح کوي ای ظالمانو. بقر غوی ته ویل کېږي. تا خو مشر مفسر ستا خو د غوی او په غوا کې فرق نشي کولی. غوا ته غوی وي او غوی ته غوا وي. نو دا ستاسو مفسرین دي دا ستاسو د مفسرینو حل دی. او راځئ په اعلیحضرت صاحب باندې چې کوم دی اعتراضات کوئ. اول خو خپل د مشرانو دا ترجمې وګورئ چې دوی دا څه ویلي دي. غوا او په غوی کې سړی فرق نشي کولی او بیا وایي په اعلیحضرت صاحب باندې مونږ اعتراض تاسو د مشرانو کم کفري عبارات ما ته پیش کړي د هغې په جواب کې تا ما ته ووي چې یاره زمونږ مشرانو په کتابونو ته څه پوهېږي. ستاسو د مشرانو کتابونه کم داسې بنګالۍ زبان کې لیکلي دي کم داسې چې کم د چینی زبان کې لیکلي کم داسې کورین زبان کې لیکلي دي په اردو کې لیکلي دي که نه. او اردو الحمدلله زمونږ قومي زبان دی. څنګه چې پښتو ویلی شو همدغه شانتې اردو ویلی شو. څنګه چې پښتو پړا وهلی شو همدغه شانتې اردو پړا وهلی شو. ته نه پوهېږي چې ځکه خپل د مشرانو کتابونه دې نه دي کتلي. راشه چې اردو کورس درته وکړم چې خپل د مشرانو دا کفریات وګوري او بیا چې کوم د سترګې دې کولاوي شي په هغې باندې. نو د هغې جواب په کار دا وی چې ته وایې ته په عباراتو نه پوهېږې نو ته به پوهېدې نو تا به ما ته عبارات ښودلی وی چې یاره د دې عبارات دا نه ده دا دا ده دا دا ده دا ده. په کار خو تاله دا وی چې تا خپل د مشرانو عبارات ما ته صحیح کړی وی خو نه تا ته پته چې ګستاخان دي بې ادبه دي دا غولې لیکلي دي نو ځکه تا ښودلی نه شوې. بل اعتراض مو استادو مفسرینو د نبي معنی هم نه ده کړې. تا ما ته خپل د مفسرینو مناقب بیانول شروع کړي چې زمونږ خلک داسې د نبي علیه السلام صفات بیانوي داسې د نبي علیه السلام صفات. ما خو تا نه د دې تپوس نه کړی چې تاسو خلک څنګه د نبي علیه السلام صفات بیانوي. ما وی تاسو د نبي معنی نه ده کړې تا بلکې د هغې په جواب کې چې کوم دی ما ته خپل مشرانو مناقب شروع کړی هغه دا نه ده بلکې نبي معنی کړې نه ده. په کار تاله دا وی چې تا یو تفسیر راغستی نه جي نه چې زمونږ د مفسرینو د نبي معنی کړې دا وګوره دا زمونږ تفسیر د نبي معنی کړې دا وګوره دا وګوره نه بلکې تا ته پته وه چې نبي معنی نه ده کړې بلکې د دې دپاره چې کوم دی ته خاموشه پاتې شوې او ځکه باطل یې همیشه به خاموشه پاتې کېږي. ما ته دا وی چې ته ما ته د امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه ایمان ثابت کا. ایمان خو خلک د هغه چا ثابتوي چې د چا په ایمان کې شک وي هغه ستاسو مشران دي هغه ته خپل د مشرانو ایمان ثابت کا. الحمدلله زمونږ امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه ستاسو د مشرانو په نسبت باندې یو پکا او سچا عاشق مو او یو سچا مسلمان مو. وګوره تهمت وهابیت
او علماء دیوبند دا ستاسو کتاب دی په دې کې ویلي دي چې امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه یو سچ مسلمان او عاشق رسول ایمان خو ستاسو د خلکو خراب دی هغې کې شک دی هغه ته ثابت کړو ستاسو باندې خو ستاسو د خپل کور سړي د شرک ټاپه لګولې چې تاسو مشرکان یې تاسو پسې لمونځ هم نه کیږي او نه ستاسو سره ناسته جایز ده واوره منیر شاکر چې منیر شاکر ستاسو باره کې څه وایي رانا طیب صاحب ته منسوب دي او د ده بندګان دي یا پنج پیریان مستقل مشرکان دي نه ورپسې لمونځ کیږي نه جلسې له ورتګ جایز دی نه دوی سره ناسته پاسته جایزه ده انشاءالله په وخت راشي په دې باندې به زه نور هم خبرې وکړم دا ستاسو مشر دی چې ستاسو باره کې دا وایي چې نه در پسې لمونځ کیږي او نه در پسې چې کوم دی ستاسو مجلس ته تلل جایز دي او نه در سره ناسته پاسته کول جایز دي او تاسو مشرکان یې څنګه چې هندوان د بوتانو عبادت کوي تاسو چې کوم د خپل د مشرانو عبادت کوي دا خو ستاسو د کور سړی دی چې ستاسو باندې خپل د کور سړی رد کوي نو تاسو بهر به خلکو ته سم مخونه ښایئ چې موږ داسې خلک یو موږ توحید والا خلک یو موږ داسې یو خپل د کور خلک سم کوي اول بیا وروسته راځئ په نورو خلکو باندې اعتراض کوئ مفتي ضروري خان چې ستاسو د علمای دیوبند مشر د مفتی دی هغه په دې باندې ګواه دی او په خپلو الفاظو باندې وایي چې پنجپیریان د قرآن کریم غلطه ترجمه کوي قرآن کې رد او بدل راولي هغه په دې ګواه دی که نه دا ویډیو تاسو په خپله واورئ پنجمر مولانا صاحب راغلو الذین کفروا دا مولیان راخواره الذین کذبوا د جدار سره دوی ځان نه تحریف القرآن ځان نه اوته بوته وی اجهل الجاهلین د دنیا پنجپیره اجهل الجاهلین د خیر او معروف دشمن ستاسو مشر په تاسو په خپله ګواهي کوي نو تاسو بل باندې څنګه اعتراض کوئ او پاتې شو میدان خبره بار بار وی میدان ته داسې راشي میدان ستاسو میدانونه موږ ته معلوم دي میدان ته تاسو ځان سره یو څو دیړي ماران راولئ په دیاړۍ باندې او چې کله میدان ګرم شي بیا غولتې شروع کړي او تاسو شروع کړئ او هر څه ګډوډ کړئ او ختم شي اوزګار خیر خلک کړي او که میدان ته بیا هم دومره زړه کېږي نو پیله د خپل د مشرانو کفریات مطالعه که هغو ایمان به پیله ثابتې بعد کې به چې کوم د نورو مسایلو ته بیا به ځو